الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما قابل قدر عزت مندو مسلمانان ورونو او زماد دین اسلام خويندو میندو زمنگا د فهم قرآن و سنت د کلاس نن دویم ورځ ده او پدې نننۍ ورځ کې او پدې نننۍ درس کې چې زمون کم عنوان دی او کم موضوع ده نو هغه د توحید د توحید خپل معنا ده یو ګڼل او مقصد امدا ده چې دا به د مسلمانانو عقیده وي چې الله رب العالمین به یو ګڼي د الله سره به شریک نه جوړي نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په اختیاراتو کې او نه په فیصلو کې د توحید ویل کی یو ډیر زیاته ضروری مسله ده او زه کوشش کوم چې د دې موقع په مناسبت باندې بعضی ضروری گزارشات ان شاء الله تعالی کېدم او زمنګ دا کم کتاب زمنګ په لاسو کې دی نو دا د 2 ورځو کتاب دی او زمنګ سره ورځې 15 ورځې دي په دې وجه باندې مانن دا 2 درسونه یو کړی دي د دې دوانو درسونو خلاصه به وایم چې یو په دې 8 نمبر صفحه باندې دا کم درس توحید او دویم نمبر په 26 نمبر صفحه باندې درس دی وجودی باری تعالی کې دلائل و شواهد د الله رب العالمین وجود چې الله رب العالمین شته دی الله زمون خالق دی زمون مالک دی منګه پیدا کړیو دا کائنات الله پیدا کړی دي زما به کوشش دا وی چې دا دوه درسونه دا زه بیان کوم د دې خلاصه نن په درس کې کېدم زمونږ عقیده دا ده او دا د مسلمان عقیده ده او د مسلمان عقیده پکار د چمداوي څوک ځان ته مسلمان وي نو دا به دا خبره د خولې نه نو بلکې دا به د زړه نه مني چې زه الله پیدا کړی ما او دا به د زړه نه دا خبره مني او دا به تسلیموي چې زما معبود دا الله دې زبر دې الله عبادت کوم د دې الله بندگی وکوم او دا به د ولادت نواخله تر د مرګ پورې او یا تر د بلوغ نواله تر د قبر پورې د ټول وخت به زه د الله په بندګۍ کې د الله په عبادت کې او د الله په غلامۍ کې تیروم او دا حدیث ته صحیح مسلم کې راغلی دی د سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې چې من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه دا ډېر ضروری خبره ده
او زینن د دې وضاحت ځکه کوم چې په دې عام معاشره کې موږ دا یو حدیث ډیر مشهور کړی دی او دا حدیث یا موږ د یاد نه دی او یا نه پوهیږو. موږ دا مسله بیانو چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې کلمه وویله دا به جنت ته ځي. داسې نه ده، کلمه ویل په ویلو باندې څوک جنت ته نه ځي. که د کلمې په ویلو باندې سړی جنت ته تللی نو منافقانو د قرآن کریم تلاوت کوو، د منافقانو لا اله الا الله محمد رسول الله ویلا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلسونو کې ناسته کوله، حتی چې د رسول الله سره عمرو لا حجونو لا جهادونو لم تللی دي. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والله یعلم ان المنافقین لکاذبون، الله په دې پوهیږي چې دا منافقان دروغ وایي. دې خو کلمه ویله، لہذا په ویلو باندې ګورې کار نه کیږي. زمونږ سره په دې سکولونو کې په دې کالجونو کې دا غیر مسلم سبقونه وایي، د اسلامیات په کلاس کې ناستي، اسلامیات په کلاس کې، او چې ته ورته ووایې چې ته توحید کلمه ولیکه نو هغې ښه ټیک ټاک ولیکي. او که ته دې په وایوا کې تپوس وکړې چې ته ووایې د توحید دا کلمه ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه به درته ووایي. بلکې ډېر داسې ریپورټونه راغلي دي او ډېر داسې واقعات موجود دي چې د اسلامیات په پرچه کې د مسلمانانو سره سره غیر مسلمو د هغوی نه ډېرې نمبرې اخیستې دي. دا یو غلط فهمي ده زموږ په دې معاشره کې چې موږ مسلمان هغه چا ته وایو چې کلمه وایي، کلمه ګوي. کلمه ګو ته مسلمان نه وایي، کلمه ګو ته کلمه ګو وایي. اصل خبره دا ده، د علماء کرام په دې مجلس کې ناست دي، موږ دا خبره کوو چې ټول دین په یو حدیث کې نه دی بیان شوی، او نه ټول دین په یو آیت کې یا په یو صورت کې بیان شوی دی، بلکې دا ټول احادیث او دا ټول قرآن دا چې د اول نه تر د آخر پورې موږ واړو راواړو ویلټو ځان پې پوه کړو نو دې ته دین ویلی کېږي. د دین یو حصه په یو حدیث کې دا، بل حصه په بل حدیث کې دا، بل حصه په بل حدیث کې دا. په دې وجه باندې حضرت عثمان وایي چې من مات هو یعلم انه لا اله الا الله، یو سړی مړ شو په داسې حال کې چې دا د ویلو سره سره په دې خبره باندې پوهېدو. او علما وایي د یعلم معنا د یعتقدو، چې د عقیده دا وه چې د الله نه بغیر بل معبود نشته، هله به دا جنت ته ځي. لہذا یوازې ویل نه دي بلکې د خپل عقیده جوړول دي. او دا مسله ما ځکه بیان کړل او زه ځکه بیانوم چې ماته اهمیت معلوم دی. ما پرونم ویلیو زمونږ د فهم قرآن په دې کلاسونو کې خو مشران وي، او الحمدلله ستاسو په دې کلاس کې نوجوانان هم الحمدلله په ډېر لوی تعداد باندې ماته په نظر باندې راځي، خو عام طور باندې دا نوجوانان نن سبا قرآن ته نه کیني، قرآن نه اوري. په دې درسونو کې عام طور باندې دا مشران او سپینګیري ناست دي. او بل طرف ته بېدیني داسې په عروج باندې ده، کم چې بېدینه خلک دی، کم چې ملحدین دي، او کم خلک چې هغوی ځان ته لیبرل او سیکولر خلک وایي، نو د هغوی تحریکونه ډېر په تیزۍ باندې روان دي، ډېر تیز دي، انتهایی تیز. او الله دې خیر کې زمونږ دا کم نوی نسل چې دی چې دا خاص کر په یونیورسټو کالجونو کې کم طالب العلمان دي، هغوی دغه طرف ته روان دي. الحاد یعنی بېدینۍ طرف ته روان دي. بېدیني دا معنا ده چې هغوی دا نه مني چې د دې کائناتو څوک خالق شته او لا څوک پیدا کوونکی دی. وایي دا کائنات هم دقه شانې پیدا شوي دي. یو ساینسدان پکې ویلي چې دا د بیگ بینګ په نوم باندې یو تیوري ده، بیگ بینګ تیوري، چې 13 کروڑ 80 لاک کال وړاندې پرې دنیا کې یو دماکه شوې وه، 13.8 بلین سال مخکې یو دماکه وشوله، او د دې دماکې په نتیجه کې بیا دا اسمان هم جوړ شو، دا ځمکه هم جوړه شوله، دا سیندونه هم جوړ شو، او دا انسانان هم جوړ شو. دا ټول هر څه دا د یو دماکې په نتیجه کې جوړ شوي. دې ته بیگ بینګ تیوري وایي. دا یو غټه دماکه وه، د هغې نه وروسته بیا ورکوټې دماکې وشوې، نور پکې پیدا شو، نه دې ته سن بینګ وایي، او سپوږمۍ پیدا شو، هغې ته مون بینګ وایي، اوبه پکې پیدا شو، هغې ته واټر بینګ وایي. دا یو تیوري ده، او تاسو یقین وکئ، یقین چې دا د کالجونو هلکان او دا د سکولونو یونیورسټو هلکان په دې خبره دومره یقین کوي. ته به وایې 13 کروڑ کال وړاندې څوک ژوندی او د هغه د مخې دا کار شوی دی، او دا هلکان یې بلکل مني. دا ولې؟
زه په دې خبره باندې ډېر سوچ کوم او فکرمن یم چې آخر څه وجه ده چې زه ورته قرآن ویم دې هلکانو ته د قرآن په دې کلاس کې داسې بې پامه شانې ناست او د دې مولیانو صاحبانو په دې خبرو باندې یقین هم نه وي او چې کله ورته د فلسفې په کتاب کې او د ساينس په کتاب کې دا د بګ بینګ او دا قسمه خبرې د انګریزۍ د اصطلاحات کله واوري په دې باندې یقین کوي دا ولې په دې سوچ چرته کړی دی دې وجه دا ده چې موږ قرآن ته شا کړی ده قرآن هم پرېښی دی په قرآن ځان نه پوهه کوو حالن کې د کائنات کتاب د قرآن کریم دی دا قرآن د ساينس کتاب هم دی او دا د عبادت کتاب دی موږ دا دعوه کوو چې قرآن کریم دا د ساينس کتاب دی دا د جغرافي کتاب هم دی دا د طبابت کتاب هم دی دا د هر څه کتاب دی دا ټول کائنات کتاب دی دې کې هر څه موجود دي ایو شاعر چې ویلو چې جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال ټول علوم په قرآن کې دي چې ټول علوم په قرآن کې دي نو ساينس څنګه بار شو فلسفه څنګه بار شو ټول علوم په قرآن کریم کې دي انسانانو فهم کمزور دي بنیادی تور باندې یو عالم دی علامه طنطاوی رحمت الله علیه هغه موږ چې کله په استنبول کې سټوډنټانو نو په هغه زمانه کې د ایتیست او د دهریه ډیر زیات دا د الله د وجود نه چې کوم انکار کوي او دا نه مني چې الله زمون خالق دی نو طنطاوی سے وایي د دې سره به زمونږ ډیر زیات ډیبیټس کېدل او زمونږ سره مناظرې مباحثې کېدلې موږ ورته ویل چې دا کائنات الله پیدا کړی دي او دی ملحدین به ویل چې نه دا په خپل باندې پیدا شوی دي نو موږ به بیا تاسو کو چې دا کائنات چا پیدا کړی دي ناغه به ویل چې دا نیچر پیدا کړی نیچر موږ چې وته فطرت وایو طبيعت په دې ځکه خو هغه یو علمي غونې خبر کړ د مولیان طالبان به په پوه شي خو که تاسو په پوه شم ډېره خبره ده ناغه ویل ما یو ملحد ته ویل چې ته وی چې دا کائنات نیچر پیدا کړی دی نو نیچر د په عربی کې طبيعتون وی طبيعت او دا طبيعت فعیلتون وزن دی د مطبوعتون په معنا باندې راځي نو چې دا ټول کائنات طبيعت پیدا کړی دی نو من تبعها دا تابع څوک دی بیا یعنی هر مطبوع تابع غواړي تابع دا طبيعت اخر چا پیدا کو دا خو یو علمي غونې خبره مې وکړه الله علماء د پاره ولدا بحث کله ما دا غوي سره کوو یا غوي به ویل ما ورته ویل چې دا ټول کائنات نیچر پیدا کړی دی نو دا نیچر او دا طبیعت او فطرت چا پیدا کړی دی ویل چې دا بس قوانین فطرت دي لاز اف نیچر چې ورته سر سید احمد خان وایي لاز اف نیچر دا قوانین دي قدرتی قوانین دي یعنی اکسیډنټلی حادثاتي طور باندې دنیا جوړه شوله ویل ما ویل په استنبول کې په یونیورسيټي کې دیوالک سره د ملحد سره بحث کړی ډېر ښکلی بحث یې کړی مزیدار ویل ما ورته ویل چې زستانه تپوس کوم دوه لکان دي او په یو صحرا کې روان دي په دې صحرا کې روان دي چې وې کتل یو ښایسته بلډینګ دی مزیدار دا جوړ شوی دی او دې بلډینګ ته چې کله دا وګوري نو په دې کې دا کمریم دي په دې کې خختم دي په دې کې بلاک دي او دا غي نور سره دې د دیوالونو ډیر منقش او ډیر مزیدار رنگ روغن دی او بیا چې کله دنه ورننه وته نو په دې کې دنه مزیدار قالین غوړېدلې دی ویل دا یو کس د دې بل نه تپوس کې چېرې دا محل بچا جوړ کړی چې دا محل چیرته و دا بلډینګ چیرته و دا قالین چیرته و دا رنګ روغن چیرته و وی دا یو ورته و چې دا چا جوړ کړی دی مطلب دا څوک مصری دی څوک ګلکار دی هغه جوړ کړی ظاهره خبره ده چې قالین بغیر د کاریګر نه جوړیږي بلډینګ بغیر د ګلکار نه جوړیږي نو دا بچا جوړ کړی بل وته چې نه دا زه نه منم چې دا ګلکار جوړ کړی دی وی چې څه وې د دې په باره کې طنطاوی دا د الګ سره مناظره کوي بحث وسره کې د الله په وجود باندې وی دا بل کس ورته وی چې ماته د سخکاری ماته چې په خوا زمانہ کې یعنی 1000 کاله یا 2000 کاله وړاندې چرته بدیزه کې کمرې وی دلته کې باغزه کې یو ځای بل ځای کمرې وی شګې وی سیمټ پراته او دا قسم سيزونو نو بیا چرته سیلاب هم راغلی دی او جاکل راغلی دی ګوره دی عقل ته ګوره او کله چې دا جاکل راغی دی یو ځای بل نه دا سیلاب چې راغی دی یو ځای د یو غر نه کمره راورغړولې او د بل نه راورغړولې دی یو ځای بلاک راوړو بل ځای خخت راوړل د بل ځای یو سره راوړو بل سو نو بس دا د یو کمره شو بیا په د پاسه بل کمره کې خودلې شو بیا په د پاسه بل کمره کې خودلې شو او دا قسم طرف ته دیوالونه دا د سیلاب او د هوا جوړ کړی دي او بیا دا رنګ
وای دا چې دا یو ځای بل ځای دا قدرتي ښکلاګانې دي، په یو ځای کې بوټی دی، د هغې نه رنګ دی هوار او چت کړی دی، نو راوړی دی دی په دې دیوال باندې لګېدلی دی، نو دې نه ښکلی شانې مزیدار رنګ جوړ شوی دی. بیا د بل ځن هوا بل رنګ راوړی دی، د بل ځنه بل رنګ راوړی دی، په دې طریقه ورته رنګ لګېدلی دی. ول بیا ورته بل و چې دا قالین وایي چې دا چېرته بیا ګډې بیزې راغلي دي، ګډې بیزې. نو ګډې چې راغلي دي نو په دې ګډو نو د دې بیزو نه پکې بیا وړی مړی غورځېدلې ده وړی. نو دا وړی د یو د بل څه لګېدل، دا بله د بل څه لګېدل، دا بله د بل څه لګېدلې ده. نو په دې طریقه باندې بیا د دې نه قالین جوړ شوی دی. خو چې دا قالین دا دومره ښایسته ولې دی، دا رنګ او روغن، وایي چې دا چې د هواګانې راتللې او دا قسمه قسم رنګونه منګونه راوړي دي، نو دا د قالین ته میلاو شوي دي، نو قالین هم جوړ شو، بلډینګ هم جوړ شو. ښه نو دا کړکۍ پکې څنګه دي؟ ویل دا ونې منې راکټ شوي دي او بیا د طوفان والې راوالې دي، نو دا دلته یو لګېدلې ده، بله لګېدل ده، بله لګېدلې ده، د دې نه بلډینګ جوړ شوی دی. ویل ما دې هلک ته وویل چې ستا څه خیال دی چې دا یو کس ورته و چې دا بلډینګ جوړ کړی دی، یو ګیلکار او ترکان پکې کار کړی دی، او انجینیر په دې کې ټیکسټایل انجینیر راغلی دی او مزیدار قالینه جوړ کړی دی، او دا بل ورته و چې نه دا سیلاب او طوفانونو هواګان جوړ کړی دی. نو ستا څه خیال دی کم کس کم عقل دی؟ یا به چې دا غټ بیوقوف دی چې وایي چې دا چېرته هواګانو او سیلابونو دا بلډینګ جوړ کړی دی. ویل ښه یو ورکوټې شانې کمره، یو ورکوټې شانې بلډینګ، یو ورکوټې شانې قالین چې هغه بغیر د انجینیر نه او بغیر د یو معمار او د ګیلکار نه جوړېږي. د دومره لوی یونیورس او کائنات چې په دې کې دا ځمکه ده، په دې کې اسمان دی، په دې کې دا نور دی، دا سپوږمۍ دي، دا مختلف سیارې دي، دا په خپله باندې جوړې شولې. دا د انسان عقل مني. زه ستاسو نه تپوس کوم دا په سوونو باندې خلک ناست دي، دې ته به تاسو کم عقل وایي که نه به وایي؟ ډاکټر صاحب کم عقل وایي که نه؟ ټول خلک به ته کم عقل وایي. زه درته دا خبره کوم داسې کم عقل خلک د زرګونو او د لکونو په تعداد کې ستاسو زموږ په کالجونو کې، په یونیورسټو کې او په سکولونو کې خلک ولې تعلیم ورکوي، او دا کائنات دغه شان جوړ شوي دي. زه درته دا وایم چې داسې بیوقوفان نن سبا زموږ په کالجونو کې استادان دي، په یونیورسټو کې پروفیسران دي، او نن سبا دا یو زه ورته وایم چې دا یو برانډ دی، برانډ دا یو قسم پیشن دی چې یو سړی وایي زه ایتیسټ یم، زه دهري یم. زه نه منم دا خبرې چې دا هر څه الله پیدا کړلی. په دې باندې فخر کوي، فخر په کالجونو کې هلکانو نوجوانانو جنکو دواړو ته وایم په کالجونو کې باقاعده تنظیمونه جوړ شوي دي، په یونیورسټو کې باقاعده تنظیمونه جوړ شوي دي، او د هغوی دا سبق دی. زه بله ورځې دې تیمرګره کې څه کسانو ماله روټۍ وکړله، ویل ته راشه زه بیمار یم، زه روټۍ نه خورم، زما پرهیز دی. ویل روټۍ کې م غرض نه دی، خو روټۍ به به نه شي او ته به راشې، زه به د خپل کور ماشومان راوباسم او ته ورته لږ داسې د دین خبرې وکړې، بس خپل فیملی ممبرز دی هغې ته به د دین خبرې وکړي. نو ما رالم، زه جمعې ورځ وه مونځ زموږ چې رالو، واړه واړه ماشومان د دویم د دریم څلورم پنځم لسم او دولسم او د امفل او دا څومره لکان چې په دې خاندان کې ټولې راوستل. نو ما ورسره خبرې اترې کولې. بیا ما ته ویل چې مولانا صاحب په دې وجه باندې مې تاسو راوستې، تکلیف مې درکو چې زه په دې خپلو هلکانو شکمن شوی یم چې دې د غلطو خلکو سره کیني پاسېږي، د دهریو سره دغې خلکو سره کیني پاسي چې کم خلک د الله د وجود د منکر دي. ما د بعضې کسانو سره د خپل هلکان لیدلي دي، زه یېرېږم چېرته بېدینې شوي نه وي. تاسو یقین وکئ، ګورئ دا وخت د وخت سره چې دا کمې فتنې راځي، نن سبا د ټول لویه فتنه همداره ده، الله د توحید خلاف یو ډېر لوی کار شروع دی، د الله د وجود خلاف کار شروع دی. ما خو درته علامه طنطاوي رحمه الله واقعه بیان کړله چې هغه په کومه طریقه باندې د سړی پویه کړی دی، خو د طنطاوي خو ډېر وروستنی سړی دی. زه ستاسو مخکې د خپلو اسلافو د خپلو امامانو یو څو دلایل پیش کوم چې هغوی په دې موضوع باندې څومره ښایسته کار کړی دی، او دا خبرې مشران پې تنګ نه شئ. دا زه خاص کر نن خالص دی نوجوانانو ته د سکول او د کالج هلکانو ته درس کوم، او د هغوی د دې عقیدو د حفاظت په خاطر باندې هلکان تباه و برباد شول، بل طرف ته روان دي. ځکه وایم یو امام د امام جعفر صادق رحمت الله علیه، د امام حسین وسی دی، امام زین العابدین زوی دی جعفر صادق. د امام جعفر صادق رحمه الله تعالی داغه په زمانه کې دا اهل بیتونه، داغه په زمانه کې دا ملحدین او دا ایتیست او دا دهریه ډیر زیات. د یو ملحد سره بحث کړی دی، مناظره یې ورسره کړې ده، خو دې ته خو پته و چې دا ملحدین خو قرآن مني نه، نو د قرآن آیت ورته په دلیل کې وایه، ته ورته قل هو الله احد وایه، په دې خو هغه ستا خبره مني نه، ته به ورته عقلي دلایل وایې. نو جعفر صادق وایي منکر خدا ته ویل دی دهري ته چې ته الله منې؟ ویل نه، الله نه منم.
ویل کائنات چا جوړ کړی دی؟ ویل په خپل باندې پیدا شوی دی کنه څنګه چې نن سبا دهریه وایي لاز اف نیچر د نیچر او د قوانین فطرت د دوی پیدا کړی دي کنه. امام جعفر صادق ورته ډېره مزیداره خبره کړل ده، ښایسته خبر د غور باندې دا واقعه اوري. وستانه تپوس کوم چېرته په دنیا کې درته داسې څه مشکل راغلی دی، حادثه د باندې راغلی ده؟ ویل او راغلی ده را باندې. ویل څنګه حادثه د باندې راغلی ده؟ ویل حادثه داسې راغلی وه چې زه یو ورځ روان وم په کښتۍ کې مې په سمندر کې سفر کوم. ویل په دې دوران کې طوفان راغی او داسې خطرناک طوفان چې دا هغه ځای کښتۍ دي او دا هغه ځای کښتۍ دا ټولو کښتۍ د یو بل سره وجړقېدلې وجنګېدلې. وایي زموږ دا کښتۍ ماته شوله، موږ د کښتۍ نه دړې مړې وختلې، کښتۍ په ډوبېدو باندې شوله. په دې دوران کې د کښتۍ هغه ځای چې په کوم ځای کې دا ملاح او کښتیبان او دا ډریور په کوم ځای کې ناست دی مانکۍ چې ورته موږ وایو، ویل هغه ځای مات شو. درز هغه ملاح سمندر ته وغورځېد، ډوب شو، کښتۍ ماته شوله. د هغې نه پس چې کوم ډریور دی ملاح هغه ډوب شو او سورلی چغې او سورې وهي. ویل په دې دوران کې دا زه چې په کوم ځای ناست وم دا کښتۍ په مین دوه ځای شوله. زه یو دړه ده او دغې دړې د پاسې مې ځان راټینګ کو او دا نور ټول ملګري زما ډوب شو، زه یو یوازې پاتې شوم. ویل بیا څه وشو؟ ویل د هغې نه وروسته داسې وشوله چې یو بل کښتۍ راغله او زما د دې دړې سره ولګېدله، هغه دړه هم زما نه لاړه ډوبه شوله او زه سمندر ته پرېوتلم. ویل هغې نه وروسته ویل بیا مې بس لامبو وهله او ما وویل چې زه به ځان دې غاړې ته بوځم او په دې لامبو باندې په آخر کې ما ځان دې ساحل ته راورسو راووتلم. دقه حادثه را باندې راغلی دی، ډېر مشکل را باندې راغلی دی، حقیقت کړی لوی مشکل دی، غټه حادثه ده. امام جعفر صادق رحمت الله علیه ورته وایي چې کله کښتۍ ماته شوله، ډریور ډوب شو او دړه د نه کله ورکه شوله، په دې ځای کې تا ځان مرګ ته حواله کړی وي چې مړ شومه، ستا امید ختم شوی و که نه څه ټرای سټرګل او کوشش دې کوو؟ ویل نه، ما ځان مرګ ته بیا هم نه حواله کړی. تاسو خیال یو سړی د کینسر بیمار دی، د زړه بیمار دی او د زنکدن په تخته چې پروت دی، نو بیا هم خلک وایي الله به جوړ کړي، دا وایي که نه الله به جوړ کړي. او دا سړی په خپله باندې په دې تمنا کوي چې ممکن دی چې زه جوړ شم، څوک چېرته مرګ ته نه تیارېږي. ویل ګوره چې ستا امید ختم شوی نو اول ستا اعتماد په څه؟ ویل په کښتۍ باندې. ویل بیا په ډریور باندې. ویل د هغې نه پس په دې دړه باندې. ویل د هغې نه وروستو بیا زما اعتماد په ځان باندې و. ویل ځان خو ستا نه خو ټول اسباب تلي وو. غلی شو. وایي چې دقې ته ویلې کېږي چې دا د الله غیبي امداد و بنیادي طور باندې. قل من ینجیکم تاسو څوک بچ کوي د څه نه؟ من ظلمات البر والبحر، د دریاب او په وچې په دې تیارو کې دا کم مشکلات چې په تاسو باندې راځي نو څوک هم بچ کوي. من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیة، تاسو بیا الله ته آوازونه کوئ. جعفر صادق رحمه الله چې کله د منکر د دا بحث وکړو د الله د توحید د عقلي دلیل، ویل چې بس ټیک ده بالکل ما ومنله. زه اوس پوه شوم چې موږ د خلکو غلط سبق ویلی دی. الله شته، دا دنیا الله پیدا کړل ده. هلکان کوم طرف ته روان دي؟ دا هم څه خبره ده چې دا دنیا په خپله باندې پیدا ده، د ماکه وشوله او 14 کروړه کاله شوي دي، د 13 کروړ کال مخکې ده پیدا وي. دلته یو بله خبره کوي، خبره دا ده چې موږ ته کله تپوس وکړو چې تاسو وایئ چې دا دنیا په خپله باندې پیدا شوې ده او د دې څوک خالق نشته دی او د توحید عقیده نه منئ، د توحید عقیده نه منئ، تاسو د دنیا په خپله باندې پیدا شوله، الله نشته دی. نو هغوی بیا د دې په اړه کې بله خبره داسې کوي چې مذهب نشته دی، د دې مذهب خلاف. ځکه توحید کې خو په مذهب کې خو بنیادي مسله د توحید ده. کله چې موږ یو کس ته د مذهب دعوت ورکو نو اول دعوت ور د توحید ورکو چې ته الله ومنه، اوله خبر د الله ده. دوی دا وایي چې دا مذهب لپس چې دی او خاص کر نو مشرانو مزولو او کشرانو خویندو میندو تاسو دا وایم دا څومره چې سړی پر تعلیم کې مخکې ځي که نه، خاص کر زه یم چې په دې انګریزۍ کې دا کم کسان ډېر مخکې لاړ شي، BS او MPhil او PhD وکړي او دوی دا قسم نظریات کله دا سټډي کړي، هغوی یو خبره مشوره کړله په دې معاشره کې او دا نوی نسل یې تباه او برباد. هغوی وایي دا مذهب چې دی، مذهب دا د الله منل او آخرت منل، دا وایي صرف داسې ده چې دا دنیا د ټینشن کور دی. مخکې چې مولانا صاحب ویل دا ټینشنونه دي، قسم ټینشنونه. د دې ټینشنونو به سړی څنګه خلاصېږي؟ ویا خو دا چې ډاکټر نه علاج کوي نو خلاصېږي به. کله دا چې د ټنګ ټکور دا مجلسونه ولې خلک جوړوي؟ وایي په دې وجه باندې دا د انسان د روح غذا ده، د موسیقي
موسیقي د روح غذا ده. نو په دې وجه باندې د انسان ته سرور ملاویږي، ټینشن ختمیږي. نو ټنګ ټکور مجلسونه او دا د بیم او د باجې مجلسونه، او چې په دې باندې سړی نه ټیکېږي نو د هغې نه پس ډاکټر لځي، او چې ډاکټر له کله لاړ شي بیا هم ټیک نه شي. وی په آخر کې دا مذهب چې دی وی په دې باندې صرف انسان ته یو اطمینان ملاویږي، بس په دې باندې د انسان ټیک شي، نور پکې څه شته نه حقیقت. او دا ذکر میکر شروع کی څوک د دعاګانې مواګانې وښیي او یا داسې الله سره الله الله کوي، نو په دې ورته صرف اطمینان میلاو شي، ټینشن ختم شي، نور مذهب نشته. نن سبا د مذهب خلاف یو ډېر لوی پروپاګاندا روانه ده. مذهب نشته، دین نشته، اسلام نشته. او سوی وی دا پخوا چې و دا دنیا ډیولپ شوې ده او دا دنیا ټیم په ټیم تهذیب طرف ته راغله. وی پخوانۍ دور ده او موږ ته په دې سکولونو کې به خلکو ویل که نه، دا استادان غریبانان به پخپله نو خبر چانې به اورېدلي وو. دا چې موږ څه وکتل نو موږ ته پته ولګېږي دا دروغ ول. وی دا پخوا به چا به څوک د سورج دیوتا او چا به نور عبادت کوو، چا به د ستورو عبادت کوو. بله ورځ زما سې ملګری ناست او دا موضوع زما سره چړله چې دا پخوا د دنیا د تاریخ چې راوالي که نه، دنیا د تاریخ، دنیا په دې تاریخ کې داسې وه چې چا به د نور عبادت کوو، بیا به چا د سپوږمۍ عبادت کوو، چا د اوبو عبادت کوو، چا د هوا عبادت کوو، چا د غوا عبادت کوو، او چا د میخ عبادت کوو. دا په قلاره باندې دا اوسنی دور داسې دی چې دا انسانان آخر دې ته مجبور شو، دنیا کې تنګ شو. تاسو دې خبر دې سوچ ته د نور عبادت یې کوو تنګ شو، د سپوږمۍ په عبادت کې تنګ شو، د غوا او د سخو د سپو په عبادت کې تنګ شو. نو په آخر کې د اطمینان دپاره ځان له مذهب وکړو چې اوس راځئ په دې مذهب باندې ځو، اسلام به کوو. نو په آخر کې دی وایي چې الله دی. شیخ القرآن حضرت مولانا گوهر رحمان رحمت الله علیه غریق رحمت کی توحید دا موضوع خلق په قسمه انداز بیانې. نو ما وایي چې زه به یې څنګه بیانوم. نو ما بېګا د مولانا مرحوم کتاب راواغستو، ما چې نن دا لیکل کړل مې د هغې نه کړي دي. د مولانا گوهر رحمان رحمت الله علیه کتاب دی توحید و سنت. زه یم فرض دی، فرض په مولیانو باندې کتل فرض دی چې ویې ګورئ ځان له والې توحید و سنت بهترین کتاب په دې موضوع باندې. ما لې سترګې رڼا کړې بېګا، تقریبا 336 یا 337 صفحات کتاب دی. الحمدلله بېګا مال الله مقرر کړل ما کتلی دی. په دې توحید و سنت کتاب کې چې هغه کوم بحث کړی دی که نه، او دا خلک دروغ وایي چې دا مذهب وروسته راغلی دی. په دې دنیا کې بعضې خلکو بعضې فلاسفه و فلاسفرز چې کوم دي نو د ډېر لوی نومونه دي. او په دې کې بیا د سقراط او دارنګې د ارسطو او د فیثاغورس دا نومونه خو ډېر غټ نومونه دي که نه. موږ نه، زمونږ دا په دې مدرسو کې لا دا نه پړاویږي، په دې کالجونو کې او دا سوشل ساینسز والا او د عمرانیات والا خلک چې دی دا ډېر زمونږ نه ښه پېژني. ارسټیټس چې ورته وایي، ارسطو ته، سقراط. مولانا مرحوم دا وایي چې فیثاغورس چې دا قبل مسیح راغلی د عیسی علیه السلام نه مخکینی دی. د فیثاغورس وایي هغه دا خبره خلکو ته کوله چې معلومیږي دا چې الله یو دی. فیثاغورس هم دا خبره وکړه چې الله یو دی. دا خو د عیسی علیه السلام نه پخوانۍ خبرې دي. او هغه به دا ویلو چې دا الله د څه نه معلومیږي، او دا د دې نښو نه معلومیږي. دا کومې نښې چې دي که نه، دا غر دی او دا سمندر دی او دا اسمان دی، د دې نښو نه پته لګي چې څوک خالق شته. د فیثاغورس هم دا خبره کړې وه. او ویل دې نمبر د دې مخلوق نه پته لګي که دا مخلوق چې پیدا دی دا دومره بهترین انسان، دا څنګه انسان څنګه جوړ دی؟ د انسان ته ګوره انسان څنګه جوړ دی. نو د انسان چې جوړ دی نو د انسان د جوړېدلو د پوزې ته یې ګوره او د سترګو ته یې ګوره او د غوږونو ته یې ګوره. نو هغه یو بحث کړی د انسان چې دا کومه ژبه ده که نه ژبه. په دې ژبه کې که ستاسو خیل د خپله ژبه تاسو نن شیشې ته راوباسئ ګورئ ورته په دې دا کچ داغونه دا 12,000 حدود دي ټیسټ بډس چې ورته ویلې کېږي. 12,000 په دې کې دا ډاټونه لګېدلي دي. 12,000 دا څه کوي؟ دا تریخ او خوږ او تریو دا معلوموي. د انسان دومره داسې ښکلی پیدا شوی دی. بیا د انسان چې دا کوم غوږ دی، غوږ په دې غوږ باندې دا موږ قسم خبرې اورو. د سړي आवाज پیژنو، د ښځې आवाज پیژنو، د انسان आवाज پیژنو، د حیوان आवाज پیژنو، د مرغۍ आवाज، د مرغو کې دننه د هر څه आवाज موږ پیژنو. دا ولې؟ و 1,00,000 سیلز او خلیات په دې غوږ کې الله تعالی پیدا کړي. 1,00,000 سیلز د الله تعالی په دې غوږ کې پیدا کړي. او د هغې نه وروسته دا سترګه چې ده که نه، سترګه په دې سترګه باندې موږ ګوره نور راوخت، نوره مو لیدو، نر ښځې په دې باندې پیژنو، کائنات په دې باندې پیژنو. وی په دې کې 13 کروڑ سیلز دي، 14 کروڑ خلیات الله تعالی په دې کې پیدا کړي. 130 ملین خلیات د الله تعالی په دې کې پیدا کړي. ته د انسان ته ګوره دا دومره په ناشنا انداز چې پیدا شوی دی، نو دا په خپله پیدا شوی دی.
نو کوم چې د دې دور او د تیر دور خلک ورته ډېر لوی انسان وایي هغه هم د دې خبرې قایل دی چې مذهب شته الله شته. د هغې سره سره کوم سقراط چې دا د دې شاګرد دی، سقراط څومره لوی نوم دی. سقراط دا خبره کړې وه چې عقل کافي نه دی. نن سبا چې دا خلک عقل یادوي چې د دنیا په عقل چلیږي، وایي نه عقل باندې دنیا نه چلیږي. وایي د الله ادراک په عقل ممکن نه دی، ځکه عقل کله کله پیل کېږي. په عقل باندې موږ الله نشو معلومولی یوازې، بلکې دا به منو چې الله رب العالمین شته. معلومه به د څه نه؟ وایي د الله د علم نه، د الله د قدرت نه، د الله د حکمت نه، د الله د دې بې انتها حکمت د دې نه معلومیږي دا چې یو ذات شته چې دا کائنات پیدا کړی دی. د هغې خلکو هم دا خبره کوله او دغه خبره ارسطو هم کړل دا چې دا د دې دور خلکو ته ډېر لوی فلسفي وایي. زه خو وایم پیثاغورس او سقراط او دارنګې ارسطو دی دا خبره که نه وی کړی زمونږ دپاره قرآن کافي دی، موږ مسلمانان یو. او دا کم تحریک چې د توحید د عقیدې خلاف روان دی په دې کالجونو یونیورسټو کې، نو دې ته هم دغه خبرې کېږي چې دا مذهب خو د دې نوي دور شی دی، دا خو اوس راغلی دی. په دې وجه د خان صاحب یو کتاب دی وحید الدین خان مذاهب اور جدید چیلنجز په نوم باندې، دا کتاب هم ځان له وګورئ، خاص کر علماء کرامو له پکار دی. د دې مذهب خلاف او د دې عقیدې خلاف چې نن سبا په دې جدید دور کې کم تحریکونه روان دي خلک یې دننه کوکلا کړل. هلک په ځای کې ګیرم پرېښې ده، جومات لم راځي، منزل هم راځي، خو چې دننه یې کله وټنګې دننه عقیده بلکل دغه باطل دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه یو ډېره ښایسته خبره کړله. چا ورته ویل چې تا سره د الله رب العالمین په وجود باندې دلیل شته؟ ویل چا شته راسره عقلي دلیل. وی څه دی د سره؟ وی زه درته دا وایم چې یو مضبوط بلډینګ دی، مزیدار ښایسته بلډینګ دی، ډېر ښایسته، او ویل په دې کې سوری موری نشته دی، بلکل د هر طرف نه بند دی، بند پټ بلډینګ دی، مکمل طور دروازې پکې نشته، کړکۍ پکې نشته، سوری پکې نشته. او ژوندي که نه د علماء کرام د قرآن د علما چې ژوندي دا ستاسو محسنین دي. ګورئ د دې خلکو تعاون کوئ، د دې ملاتړ وکړئ، د دې په شا باندې ودرېږئ. بعضې خلک موږ ته وایي تاسو د دین ټیکهداران یې. زه په دې ټکي ډېر سخت خوشحالېږم چې موږ څوک د دین ټیکهدار ووایي. ولې نه یو څوک خوشحالېږي نه چې تا ته څوک د دین ټیکهدار ووایي؟ وایي ټیکهداري دې اخیستې ده، ښه خبره ده که نه. کله چې سړی معمار دی او ګیلکار دی او هغه د بلډینګ ټیکه شهتوت وخوري د هغې نه ریخم جوړېږي. چې د شهدو مچۍ راشي او د دې شهتوت نه خوراک وکړي د هغې نه شهد جوړېږي. بیزه چې کله راشي د دې نه خوراک وکړي د هغې نه پچې جوړېږي. او اوسۍ چې کله راشي د دې شهتوت نه خوراک وکړي د هغې نه څه جوړېږي؟ د هغې نه مشک جوړېږي. او کله چې انسان یې وخوري د هغې نه ګندګي جوړېږي. او چې غوا میخ یې وخوري د هغې نه غوشان جوړېږي. ویل داسې کېږي. ویل ولې دې شهتوت رنګ یو شانتې دی، خوند یو شانتې دی، ذایقه یو شانتې ده، بوی یو شانتې دی، او ګوره د هغې نه قسمه قسم څه جوړېږي. معلومېږي نه چې دا کار څوک کوي؟ د خالق الله رب العالمین دی، دا الله رب العالمین دی. امام مالک رحمت الله علیه یو ورځ یو ته هارون رشید باچا ویل چې امام صاحب تپوس درنه کومه، زه خو الله منم، خو هسې داسې عقلي دلیل به رسوي چې زه مطمئن شم. عقلي دلیل. امام مالک رحمت الله ورته ویل چې ولې نه؟ ویل څنګه؟ ویل غوږ خو شته که نه؟ ویل په دې غوږ باندې دا قسمه قسم اوازونه. ګوره د غوږ ما وویل که نه چې په دې غوږ کې دا یو لاک خلیات دي که نه، یو پرده ده، په دې پرده باندې موږ اوازونه مختلف اورو. ګوره دغه د مرغۍ اواز یې موږ وپېژندو، دا زما اواز تاسو پېژنئ. چې ښځې خبرې کوي خلک وایي ښځه ده، چې سړی دی خلک وایي سړی دی. دا یو پرده د یو غوږ دی او مختلف قسمه اوازونه د هغې ادراک کوي. یو خبره. او دویم نمبر دا ده و دا څوک چې خبرې کوي که نه خبرې، ګوره دا خبرې د هر چا بدل دي. د سترګې پټې که چې څوک راشي سلام وکړي ته مې وپېژني. دا تقریبا 1000 پورې خلک ناست دی په دې ځای کې. دلته چې څوک خبرې کوي د هر چا آواز بدل دی. دوه کسان یو شان خبرې نه کوي، بلکې دا خلاصه کې انسان ته ګوره که نه دا په دنیا کې نن سبا وي تقریبا 7 اربه ته دنیا رسېدله. 7 ارب نه اباو دنیا ده. د دې 7 اربه انسانانو د ټولو خلکو خبرې بدل دي، د ښځو بدل دي، سړو بدل دي. دا خلاصه کې دا فنګر چې راځي فنګر پرنټ دی زمونږ په دې ګوتو باندې دا کم تم چې دی که نه، په دې کې دا کم کرښې دي که نه، دا د 7 اربو انسانانو دا کم تم امپریشن او دا کم ګوته چې لګوي دې دا کرښې جدا دي. دا انسان څنګه په خپله باندې پیدا شو؟ دا ساینسدانان دې ته زیرو ډیفیک منیجمنټ وایي چې دا دنیا یو داسې په بهترین انتظام باندې جوړه شوې ده چې خلک ورته حیران دي. خلک دا څنګه جوړه شوې ده؟ امام مالک رحمت الله علیه ورته ویل، بیا ورته ویل ته ګورې نه د ژبو ته یو شان انسانان دي، یو شان اوبس کي، یو شان خوراک کوي، څوک عربي وایي، څوک انګریزي وایي، څوک پښتو وایي، څوک یو ژبه وایي، څوک بله ژبه وایي. دا د الله تعالی د قدرت نښې دي که نه؟
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس یو ورځ ویل جمعات ته څه کسان رالل تورې ورسره دي ملحدین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویل تلوار وایو، تلوار د ملحدینو خلاف توره وه ده. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس ویل جمعات ته خلک رالل تورې ورسره وې په لاس کې نیولې ویل وجنو دی. ولې ویل ته خلکو ته الله الله خبرې کوې، الله نشته دهریه ورته ویل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ویل چې کار دی ما سره ما ولې وجنئ، ما مطمئن کوي که نه، یا مې پړ کوي چې پړ مې کوي نو د هغې نه پس خیر دی بیا ما مړ کوي، خو ما پړ کوي که نه. وایي زه د نوې خبرې تپوس کوم. وایي څه تپوس کوئ؟ وایي زه ستاسو نه دا تپوس کوم. امام رازي رحمت الله علیه دا ټول واقعات امام رازي ذکر کړي په خپل تفسیر کبیر کې ما چې کوم بیان کړل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي زه ستاسو نه تپوس دا کوم چې ستاسو د هغه سړي په باره کې څه خیال دی، هغه سړي په باره کې م څه خیال دی چې دا وایي چې زه په سمندر باندې راپورې وتلم، اول د څه کښتۍ میشتۍ او څه گاډې ماډې نه او په دې کې وونه هغه راکټ شوله او د هغې نه بیا تختې جوړې شولې او د هغې نه وروسته د هغې نه بیا کښتۍ جوړه شوله او د هغې نه پس زه په هغې کې کېناستلم او بیا په دې دا کښتۍ په دې سمندر کې روانه شولو، زه د خپل کور ته راورسولم. دا تاسو منئ؟ ویل نه. ویل ولې؟ ویل دا خو کم عقل انسان دا خبره کوي چې اول به یو عرب رالې تبرګۍ به رالې ونې به کړې بیا به د هغې نه پس به یو دغه به راځي ترکان کښتۍ به جوړوي، د هغې نه پس به سمندر ته کوځې، بیا به یو ملح پیدا کړې دا به چلی، د هغې نه پس به زه پورې غاړه راځم. ویل ښه وی چې یو کښتۍ بغیر د یو ترکان نه او د انجینر نه جوړېږي، دا دومره کائنات په خپله جوړ شوي دي. زه دا خبره کوم بنیادي طور باندې د کائنات یو خالق موجود دی. هغه خلکو ویل بس بل ټیک ده. او بیا امام رازي رحمت الله علیه هغه الفاظ لیکلي دي، ویل په بکو جمیعا ټول وجړل وقالو جمیعا ټول او وقالو صدقت، ویل دا رښتیا ویل، واغمدو سیوفهم وتابو خپلې تورې بیرته بندې کړې توبه یې ویستله او دغه په لاس باندې ایمان راوړو. عزتمندو په دې وجه باندې خپل عقیده الحمدلله تاسو وایي چې د مولانا صاحب نن داسې ناشنا ناشنا خبرې کې ناشنا نه دي. الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، خو د نوي نسل غم را سره دی چې دا ډېر په تیزۍ باندې الحاد او بېدینۍ طرف ته روان دی، د الله د وجود نه او د آخرت او د جنت او جهنم نه بالکل منکر دي. تاسو ګورئ نه د پښتانه شاعران چې به د جنت پسې کله خنداګانې کوي او کله به جهنم پسې خنداګانې کوي او کله په قرآن پسې خنداګانې کوي. دا اوتې بوتې چې کومې لګیا دي نو دا بنیادي طور باندې زموږ د عقیده کمزوري شوې ده. لہذا توحید او د الله وجود دا دواړه قرینتین دي، دا دواړه عقیدې د مسلمانان دي. موږ الله هم منو او بیا یوازې منو. څنګه منو؟ توحید څه ته وایي؟ توحید په باره کې هغه شاعر چې وایي چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. توحید دې ته وایي چې د قیامت په ورځ باندې الله وایي چې دا بنده د هر چا نه چې خفه و زما دپاره، یعنی تن تنها یو الله سره تعلق جوړول. څنګه چې ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله د ابراهیم علیه السلام د خلیل او دوست جوړ کو، ځکه چې ابراهیم علیه السلام پلار پرېښودو، ترې پرېښودو، خپل قوم یې پرېښودو، ورته ور دنګل په اور کې دننه الله وساتو. ویل ځکه چې دلته الله دی. څنګه چې وایي چې ورته وردانګم چې څوک وایي جانان دی پکې، نو دا اصل کې د دې جانان نه مراد مو خو د دنیا د جانان دا مجازي خبرې کوو. ابراهیم علیہ السلام چې ورته ودنګل ولې هغه شاعر چې وایي که نه چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، بغیر د خطرې نه ورته ودنګل. عقل ہے محو تماشا، عقل وایي د دې لب بام د دې بلې په سر باندې عقل په تماشه باندې حیران دی چې دا ساده انسان دی ورته ودنګل دی. ولې؟ ځکه هغه ته پته و چې دا یو خالق شته چې دا اور هم هغه پیدا کړی دی، زه پیدا کړی ما ته یو ور ودانګه نو زه به دې اور ته وردانګم، د دې طبیعت او نیشر به کار پرېږدي ما به نسیږي. نو الله تعالی دې ورته ویل یا نار کوني بردن وسلاما علی ابراهیم. دې ته توحید وایي، یو الله سره تعلق جوړول، یو الله عبادت کول. توحید علماء کرام مختلف اقسام بیانوي، زه به مختصر بیان کما او بیا به انشاءالله د دې آیتونو ترجمه کوم. یو ته ویل کېږي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه توحید درې قسمونه بیان کړي دي، درې قسمه. یو ته توحید د الوهیت وایي، توحید الالوهیه. الوهیت مطلب دا دی چې الله موږ الہ وګڼو، لا اله الا الله. الہ معنی معبود، چې دا الله زموږ معبود دی. دا سر چې راښکته کو الله ته به راښکته کو، مونځ د الله دپاره، روژه د الله دپاره، حج د الله دپاره، زمونږ چې څومره عبادات دا ټول د الله دپاره. دې ته توحید د الوهیت وایي. سجده به الله ته لګو، توحید الالوهیه. د الله رب العالمین بندگی د ایاک نعبد هم دقه مقصد دی چې موږ به خاص تا عبادت وکړو
ستا بندگی بکو سجدم تا ته الله سبحانه باندې تا ته ودرېږو. توحید الالوهیت دې ته ویل کېږي. یو دویم توحید دی چې هغې ته وایي توحید د ربوبیت. توحید د ربوبیت دې ته ویل کېږي چې په دنیا کې دا څه کېږي نو دا الله کوي. نه نور چا راوخېږو دا الله راوخېږو. دا زه دا خبرې ولې کوم دا راته الله اختیار را کړی دی. دا ځمکه دا شینکي ولې راوچتې دا ورته الله ویلي دي. دا باران ولې کېږي دا الله کوي. د دې ګلونو کې دا قسمه قسم رنګونه ولې دا پکې الله چوي. دا ګوړه ولې خوږه دا الله پیدا کړل. دا مرچکې ولې تریخ دی دا الله تریخ پیدا کړ. دې توحید ربوبیت وایي. موږ دا دواړه به منو. الله زمونږ الٰه دی دې الله عبادت وکړو. الله زمونږ رب دی دا په دنیا کې چې څه کېږي دا الله رب العالمین کې دا توحید یو قسم دی. خو دا دې سره بیا یو بل دریم توحید دی. توحید د اسماء او توحید د صفاتو. اسماء او صفات د الله بعضې نومونه دي. سمیع دی بصویر دی. دې ته توحید د اسماء وایي چې الله سمیع دی بل داسې کېدی نه شي. الله بصویر دی بل نشي کېدی. او صفات سمع او بصر او دارنګه علم او قدرت دا کوم صفات چې دي دا د یو الله رب العالمین دي. توحید د اسماء او د صفاتو دې مطلب دا دی چې منګه بچي غواړو د الله نه به غواړو ځکه دا صفت د الله دی چې بچي ورکولی شي. باباګان نه به نه غواړو. منګه که بالفرض صحت غواړو دا به د الله نه غواړو. دا صفت د الله دی. که موږ باران سوال کوو دا به د الله نه کوو ځکه چې باران د الله صفت دی چې باران راورولی شي. من یرسل الریاح د هواګانې څوک رالېږي دا الله رالېږي. د توحید د اسماء او د صفاتو وایي چې انسان دا عقیده خپله جوړه کړي الٰه مې الله دی عبادت به د الله کوم. د هغې سره سره دا چې رب زما الله دی دا په دنیا کې چې څه کېږي دا الله کوي بل څوک نه کوي. دا تغیرات الله تعالی راولي. هغه یو شاعر وایي که نه چې برگ درختان سبز در نظر هوشیار. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورق دفتر است معرفت کردگار. دا کم د دې شنو ونو کې دا شنې شنې پاڼې دي. برگ درختان سبز دا کله وچ شي او کله شنې شي. در نظر هوشیار هوښیار سړی چې د کله ګوري چې دا غنم اول ګوره یو څو میاشتې مخکې جوار موږ وکرل بیا شنه شو بیا مورې بل ختم شو. هر ورق دفتر است معرفت کردگار. هر پاڼه دا موږ ته وایي چې ګوره کردگار او خالق شته د هغې معرفت ما تا ته راښیي. هر څه ته چې ګوري په دې کې موږ ته الله ښکاره کېږي که نه. هغه شیخ الهند سے به یو شعر وایو چې انقلابات جہاں واعظ رمح سن لو ہر تغییر سے آتی ہے صدا ففہم ففہم. چې په دې دنیا کې څومره انقلابات راځي په دې ځان پوهه کا چې دا موږ ته وایي چې ګوره الله شته دی. دا د الله له طرف نه واعظ دی. واعظ عزتمندو دا قسمه توحیدونه چې موږ کوم بیانو نو دا د قرآن سنت نه بیانو. یو بل قسم توحید دی چې دا توحید موږ یې عام طور باندې نه بیانو. عام مسلمانان هم دا نه بیانوي خبر هم دې نه دي. او په دې دور کې د دې توحید بیانولو ډېر لوی ضرورت دی. هغه دا دی چې هغې ته توحید بالحکم وایي. توحید د حاکمیت ورته ویلی کېږي. نن تاسو ټولې دنیا ته وګورئ 50 اسلامي ملکونه دي. په یو ځای کې هم سواس افغانستان کې الله هغوی له اختیار ورکو. سعودي عرب کې هم داسې اکا دکا کامل شریعت هلته هم نه دی نافظ. اوس ګزاره کېږي. یعنی په یو ملک کې موږ دا نشو ویلی چې په هغه ځای کې د الله حکم چلیږي. د الله د قانون لاندې فیصلې کېږي. دا ولې؟ ځکه موږ په دې آیت ځان نه دی پوهې کړی چې ان الحکم الا لله. ان الحکم الا لله. فیصله به صرف د الله منلی کېږي. حاکم صرف یو الله دی. موږ د الله سره په عبادت کې شرک نه کوو. موږ د الله سره د اسماء په صفاتو کې شرک نه کوو. د الله سره په ربوبیت کې نه کوو. خو په دې باب کې موږ ټول شرک کوو چې موږ د الله د قانون سره سره موږ د غیر قانون منو. ټول خلک په دې باندې راضي یو. زمونږ په دې وطن کې چې کوم قانون دی دا په دې ټوله دنیا کې چې کوم قانون دی زمونږ په دې عدالتونو کې چې کوم قانون دی په دې سیول کوर्ट کې او په سیشن کوर्ट کې او په هائی کوर्ट کې او په سپریم کوर्ट کې دا څومره قوانین دي. دا نن تاسو خیال دی که نه دا چیف جسټس پایز عیسی صاحب د هغه د ایکسټنشن کومه خبره چې روان ده چې موږ ایکسټنشن ورکړو ګورنر کو نو په هغې باندې یو ډیډلاک جوړ شو. یو پارټي د حکومت لګیا ده چې هغه له ایکسټنشن ورکړي او څه بعضې قوانین پاس کړي. نورې پارټۍ لګیا دي چې موږ د قوانین نه پاس کوو. دې قوانین ته او دې لیجسلیشن ته او دې قانون سازۍ ته څه ضرورت دی چې قرآن کریم موجود دی؟ قرآن تپوس وکړئ که نه؟ داسې قسمه ججمنټ په باره کې قرآن څه وایي موږ ته؟ قرآن څه وایي
چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دا قرآن موږ ته نه وایي، دا موږ دا چاته دا خبرې کوي، دا موږ ته دا خبرې کوي. الله وی فلا یؤمنون، چرتم دا خلق مسلمانان ندي. ګوره دا الوهیت هم مني، ربوبیت هم مني، اسماء و صفات هم مني. لا یؤمنون، دا مسلمانان ندي. کلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتی پیغمبره چې تا په دې ټولو مسلو کې حاکم ونه ګڼي، قرآن او سنت حاکم ونه ګڼي، مسلمانان نه دي. سم خیال دی زمونږ په پاکستان کې د قرآن او سنت مطابق فیصلې کیږي. دا مسلې چې کله موږ بیانو نو خلک زمونږ درسونه پرېږدي، وایي مولوي صاحب په آخر کې سیاسي خبره وکړله. نو که څوک دې ته سیاست وي دغه زمونږ سیاست دی، که څوک دې ته دنیا وي دغه زمونږ دنیا ده، که څوک دې ته توحید وي دغه زمونږ توحید دی چې دا قرآن دا خبره کوي په صفا الفاظ باندې. فلا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مسلمان نه دی چې الله حکیمونه ګڼي. په ټوله دنیا کې د توحید مظلوم دی، د الله قانون په دنیا کې نشته. موږ ټول خلک خوشاله یو چې څوک رباني حکومت کوي او څوک څه قسمه فیصله کوي او کم جج څه قسمه فیصله کوي، موږ په هغې باندې راضي یو. الله به تپوس نه کوي. په دې قرآن کریم کې دا قرا صاحبان ناست دي، الله رب العالمین 3 فتوی لګولې دي. مفتی اعظم خو الله دی اصل کې. قل الله يفتيكم، الله فتوا ورګي. یو ځکه الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. د الله په کتاب څوک فیصلونه کې ظالم دی. بیا یو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. څوک چې د الله په کتاب فیصلونه کې د فاسق دی. او بل ځکه صفا فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. د الله په کتاب چې څوک فیصلونه کې دا سړی کافر دی. دومره سختي فتوی بل توحید باره کې الله نه دی را لګلي. ګورئ یاد ساتئ دا توحید دی چې په دې خبره باندې او په دې دور کې موږ دا امت نه پوهه کړی. دقسې په غزه کې به دا مسلمانان، دا مظلومین، دا زمونږ خویندې، دا زمونږ میندې، دا زمونږ بچیان، دا به دقه شانې قتلیږي. ولې کله چې توحید په الحاکمیت خلکو ومنو او د مسلمانانو سیاسي غلبه راغله، د مسلمانانو حکومت قایم شو، بیا به څوک مسلمان ته په غلط نظر باندې نشي کتلی. نن په دنیا کې مسلمان مظلوم دی، وجه دا چې دا توحید مظلوم دی. لہذا دې خبرې دپاره محنت کول چې موږ په خپلو عدالتونو کې قرآن حاکم جوړ کړو، سنت حاکم جوړ کړو. زمونږ د پاکستان په قرارداد مقاصد کې دا خبر موجود ده چې پاکستان کې به سپریم لا قرآن و سنتي، سپریم لا به قرآن و سنتي، بالادست قانون. خو بدقسمتي دا ده چې په کاغذ کې لیکلی شوی ده، خو عملا داسې شی نشته دی چې قرآن و سنت مطابق فیصلې وشي. بلکې هغه قانون کم چې انګریزانو په کومه طریقه باندې دا ججمنټ کو په هغه طریقه باندې روان دی. که په ورکوټي ځای باندې چېرته څه مسله راغله، عدالت ته به ځي او راځي به په خپله باندې به بوډا شي، بچي به دي بوډاګان شي. د 900 په دور کې به هغه فیصلې رواني، دا به نه حل کېږي. زموږ دا ډېرې غټې غټې مسلې دي عزتمندو. په دې وجه باندې توحید دا چې موږ داسې توحید یاد کړو چې یوازې یو مسله نه به ټول عمر قبر نه یادو چې قبر ته سجده لګول شرک دی او کفر دی، شرک دی او کفر دی، ټول عمر قبر یادو منګه یا ټول عمر باباګان یادو منګه. نه جنه دا ټول هم پهلو هم جهاد توحید. دا مسلمانان د الله د وحدانیت نه صحیح خبر شي چې کومه ګوشره توحید ده دغې نه موږ ځان خبر کو او چې ګره د الله خواله ځو بالکل پاک د الله خواله لاړ شو، هیڅ قسم شرکیات دا زمونږ په زړه کې نه او پاک د الله خواله لاړ شو. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. څوک د دې عقیدې سره د الله خواله لاړ شي، د توحید د عقیدې سره دا به جنت ته بیا ځي. دې تونو ته وګورئ، سورة الاخلاص پکې مکمل ذکر کړی دی. او دا خو هغه واقعه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله څه خلک راغلیو او د الله په باره کې د تپوس کړو چې موږ الله نه منو، ته منې، دې الله تعارف را سره وکړه. نو تعارف وشو، هغه تعارف دا دی. الله رب العالمین ویل قل وایا اے پیغمبره هو الله، دغه الله دی، احد نو یو دی. اته چې زمانه تپوس کې هغه الله دی، یا هو شان دا دی الله احد الله یو دی. الله الصمد، الله به حاجت دی، د الله چاته حاجت نشته، زمونږ الله ته حاجت دی. په هر وخت کې موږ الله توازو نه کوو. لم یلد ولم یولد، نه دی څوک پیدا شوی دی نه د چا نه پیدا شوی دی. ولم یکن له کفوا احد، او د الله دپاره څوک مثال او همسر هم نشته. و الهکم اله واحد، معبود ستاسو یو معبود دی. توحید د الوهیت چې موږ بیان کوم د دې آیت نه، لا اله نشته بل معبود الا هو مگر دا یو الله دی. الرحمن، ډیر بے اندازې مهربان دی. الرحیم، همیشه مهربان دی.
قل اوایا ورته پیغمبر انما یوحى الیا یقینا ما ته وحی کیږي انما الهکم اله واحد چې تاسو معبود ګره یو دی فهل انتم مسلمون اطاعت کوي او کنه کوي فعلم پوش انه شان د لا اله الا الله نشتبل معبود مگر یو معبود یو الله دی واستغفر لذنبک د خپل ګناه د پاره بخنه غواړه خلاف ولا کار کده نشوي وللمؤمنین د مؤمنانو د پاره غواړه والمؤمنات د مؤمنانو خزو د پاره والله يعلم والله پیجنی متقلبکم استاسو د اوړې دوزه ومثواکم استاسو د سملاستو د پادی کې دوزه. اخر کې د آیت کې دا مسله ده چې توحید بنیادی طور باندې توحید دا عقیده د ابتدا نه ده د ابتدا نه الله چې کله منګه پیدا کړلو نو الله موږ مسلمانان پیدا کړیو الله منګه مسلمانان پیدا کړیو. زمونږ استاد مولانا ډاکټر عطا الرحمن صاحب حفظه الله تعالی ما سره شپه ونو هغه یو ځای کې په ټي وي باندې یو ډیبیټ یو ټیبل ټاک نو سنور ملګری مرا غوښتي او زه مرا غوښتلې ما نو باغی کې بحث کې دوه هغه کم چې انکر واغه ته پوسونه کول نو ما ویل د قوم پرستی خلاف خبره وکړه چې دا قوم پرستی خو غلط کار دی دا پلانې قوم دی او پلانې قوم دی او پلانې قوم دی موږ ټول یو امت یو دا موږ په دې قومونو کې تقسیم در تقسیم یو دا ان شاء الله زمونږ روانه موضوع د وایو به ویل ما ویل چې موږ اصل کې یو امت یو دا رنګ او نسل او د پښتو د اردو د انکو دا خبرې ورسته دي او یو ملګری ویل چې نه دا پښتو مخکې د زمونږ موږ اول پښتانه یو اول پښتانه یو بیا مسلمانان یو منګ دا هم خلک دا وایو کنه چې منګ اول پښتانه یو بیا مسلمانان یو منګ وایو چې نه دا خبره غلطه ده منګ اول مسلمانان یو او بیا منګ سيو بیا پښتانه یو ولغه دلیل وایو ګوره چې منګ د پښتنې مور نه او د پښتون پلار نه پیدا شو چې د پښتون پلار نه او د پښتنې مور نه پیدا شي خدا پښتونی کنه او کله کله یو پښتون دی هغه خپل دین پرې خودل لري کنه دین پرې خودل لري مورم بی دینه ده پلارم بی دینه ده پښتانه دي نو بچی چې پیدا شو پښتون ته پیدا شو مسلمان د کم ځنه پیدا شو وای هغه دا دلیل وایي چې د پښتو اول د اسلام وروسته ما ورته چې ګوره د سکار دی ته خو د بچی د پیدا کېدو خبره کوي چې بچی کله پیدا شي پښتون پیدا کیږي الله دا ټول انسانان نو پیدا کړي یو آدم علی السلام چې کله پیداو نو دا هغه په باره کې راځي چې الله رب العالمین د آدم علی السلام نملانه دا ټول انسانان را پیدا کړل ټول انسانان دا غي ملاله د سډب ورکو او دا غي نه د ټول انسانان د سرو میګانو په شکل کې پیدا کړل او دا غوي سره الله خبره کړو چې الستو بربکم زستا سره بیم او کنيما ویا ویل چې او نو موږ په هغه عالم ارواح کې چې کله لا موږ جسمونه نو جوړ شوي په عالم ارواح کې موږ مسلمانانو موږ اول مسلمانان یو بیا پښتانه یو بل سبو یو اول موږ مسلمانان یو دا توحید ذکر غواړي واذا خذ ربك من بني ادم کله چې الله ستارب واغستل د بنی آدم نا من ظهورهم دا غوی د شاګانو نا ذریتهم دا غوی د اولاد نا واشهدهم او گواه کړه لان پوسیم په خپل ځانونو باندې الله رب العالمین د انسانانو د ملاګانو دا غوی د بچی را وېستل ذریتهم بچی تر وېستل او به په ځان گواه کړل سی ورته ویل الستو بربکم زستا سره به مو کنه ما قالوا بلا دی ولینو شاهد نامن گوايو ان تقولوا يوم القيامه واسم ولي خبر کړی چې قیامت کې نه وای چې نا كنا نه هذا غافلين چې موږ دې نه به خبرو الله رب العالمین دې موږ د عمل توفیق راکړي دې زه پوره بعضی څه ضروری خبرې نن دې سره مطابق ما بیان کړلې سبب زمنګا سبق په 11 نمبر صفحه باندې اسلام کا نظام عفت و پاکدامنی ډېر اهم موضوع ده چې زمنګا پاکدامنی زمنګا عفت زمنګ پردا زمنګ ستر زمنګ حیا د مسلمان بسنګي یا د پدې زمانہ کې د فحاشي عریانی بد اخلاقی څومره زیات شوله یو اهم درس دی نن الحمدلله د پرون زمنګ تعداد ډیر زیات دی تاسو مهنت کړی دی کارم کړی دی نن مزید چې موږ مهنت وکړو او د سبانه درس چون کې ډیر زیات ضروری دی چې ډیر ملګری راولو دا در زمنګ واوري الله رب العالمین موږ د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکي پرون زمنګ د وکیل سی ابراهیم الله ایډوکیټ سی داوی خور تانه کې وبات شوی دا غیر لپاره هم دعا کوو ټول مسلمانانو ته دعا وکي خپل مړو تم دواګانی کو خپل والدین هم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اله العالمین زمنګ د وکیل سی خور دا
ستا عدالت له درغلي د الله د رحم معامله سره وکړه. الله څومره چې د هغې نه تقصیرات شوي دي الله تعالی د رحم معامله سره وکړه. د عفو قلم پرې راکاږه. الله تعالی څومره نیک اعمال یې کړي هغه قبول منظور کا. د قبر د ترونه وساته. زمونږ د چا چې چا والدین وفات شوي دي، چا خپلوان وفات شوي دي، ربه مهربانه ذاته مهربانه ربه ته د هغوی مغفرت تامه نصیب کا. څوک چې موږ کې بیماران الله تعالی شفای کامله ولا ورکا. د حاضر مجمع دا کوم چې زموږ په درس کې دغه شان لا یو ناس دي اوري ګوري الله تعالی د ټولو جایز مطالبه پوره کا. څوک بیماران شفای کامله ولا ورکا. په چا باندې قرض د بوج نه اخلاص کا. څوک په حرامو کې اختیار حرامو نه وساته. الله زمونږ د دې ملګرو د درس چا چې تنظیم کړي دا تنظیمات کړي د کورسو تنظیمات کړي د مایک او د لوډ سپیکر تنظیم کړي. دا قسم انتظامات کې ربا دا د دین خدمت قبول کا. د دې په عوض کې د دنیا او د آخرت خوشاله ولا ورکا. صلی الله علی خیر خلقه محمد و علیه